والسلام هر یو طریقه هغه د انسان په ځان باندې نافذ کی، په ځان باندې داغه عمل لازم کی او ځان داغه په رنگ کې نو دې ته ویل کېږي عبادت. دویمه حصہ هغه خلافت دی چې کله یو انسان هغه ځان برابر کو، د الله عبادت ته ځان تیار کو، د الله احکاماتو ته ځان تابع کو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنت طریقو کې ځان رنگ کو، نو دویمه ذمہ داری اوس د دادا چې د سره کم خلق نږدې پاتې کیږي په معاشره کې، په گاوند کې، په هر ځای کې چې د کوم خلکو سره تعلق دی نو دی به اوس باغی باندې مهنت کوي، خدای به باغی باندې مهنت اله کوي چې کله دی په خپل باندې برابر وي. نو په دې وجه لومبنۍ ذمہ داری عبادت ده. عبادت د الله حکمونه اول په ځان کې راوستلی، بیا د هغې نه پس بل چاته نصیحت او د هغې تبلیغ دا په انسان باندې لازم دی چې د سره کوم نږدې خلق پاتې کیږي، د کوم تعلق والا خلق دي چې د الله تعالی د احکامات دا په هغې باندې هم لازم او نافذ کی. قرآن کریم کې الله تعالی د انبیاء کرامو تذکره کوي، د مختلفو پیغمبرانو ذکر الله تعالی کړی دی، د هغوی واقعات مونږ ته الله تعالی بیانوي چې دا پیغمبران ما دنیا ته د دې دپاره رالیږلي چې کم دعوت، کم پیغام او کم رسالت دی ته ما ورکړی چې هغه زما مخلوق ته ورسوي او زما مخلوق په هغې باندې عمل وکړي. اوس دکه پیغمبران چې دی الله دنیا ته رالیږلي د دې دپاره چې په دنیا کې کم مخلوق پاتې کیږي، کم انسانات پاتې کیږي چې هغوی ته د الله حکم ورسوي، هغوی ته د الله تعالی هغه پیغام ورسوي. د ټولو نه اول هغه پیغمبرانو ته الله تعالی حکم کوي چې لومبی به زما په دې دعوت باندې، زما په دې خبره باندې، زما په دې حکم باندې به اول تاسو عمل کوئ. چې کله تاسو په دې باندې عمل شروع کوئ او ځان د دې تابع کوئ، نو بیا د هغې نه پس دویمه ذمہ داري ستاسو دا ده چې زما مخلوق ته، زما انسانانو ته هغوی ته به دا پیغام رسوي. نو الله تعالی لومبنی حکم دی پیغمبرانو ته کوي چې لومبنی ذمہ داري ستاسو ده، که تاسو زما په دې حکم باندې عمل ونه کو، تاسو زما د احکاماتو تابعداري ونه کړه، نو بیا تاسو زما د دین اشاعت نشئ کولی، زما د دین تبلیغ تاسو نشئ کولی، زما د دین تبلیغ به تاسو اله کوئ چې کله هغه خبره اول تاسو په ځان کې پیدا کړئ. نو لومبنی حکم هغه الله تعالی پیغمبرانو ته کړی دی. د انبیاء کرامو متعلق الله تعالی قرآن کریم کې ارشاد فرمای واصطنعتک لنفسی. حضرت موسی علیه السلام ته خطاب دی. الله تعالی فرمای چې ته ما د خپل ځان دپاره تیار کړی او جوړ کړی. دا خبره صرف د حضرت موسی علیه السلام متعلق نه ده، دا د ټولو انبیاء کرامو متعلق ده. د ټول انبیاء کرام هغه الله ځان دپاره تیار کړي دي، د خپل عبادت دپاره تیار کړي دي، د خپل دین د اشاعت او د خورولو دپاره تیار کړي دي. هر یو پیغمبر الله داسې جوړ کړی دی چې د هغه نه خطا نه کیږي، د هغه نه ګناه نه کیږي. په دې وجه دا زمونږ او ستاسو عقیده ده چې انبیاء کرام دا معصومین دي. د معصومینو مطلب دا دی چې دی د هر قسمه خطا نه، د هر قسمه ګناه نه دی الله پاک ساتلی دي، د دی نه ګناه او خطا کیږي نه. دا د عصمت معنا ده چې کله د یو پیغمبر متعلق زمونږ دا عقیده چې دا پیغمبر معصوم دی، نو د دې عقیدې مطلب دا دی چې دا پیغمبر د هر قسمه ګناه نه پاک دی، دا پیغمبر د هر قسمه خطا نه پاک دی، د دې پیغمبر د لاسو نه ګناه نه کیږي، د دې پیغمبر د لاسو نه د الله حکم نه ماتیږي. ځکه پیغمبر خو الله را لېږلی د دې دپاره دی چې نور خلک به الله طرف ته رابلي. نو چې دی په خپله د الله حکمونه ماتوي، نو نور خلک دی الله طرف ته نشي رابللی، دی به الله طرف ته خلق اله رابلی، دی به الله سره د مخلوق تعلق اله پیدا کولی شي چې کله دی په خپله باندې د الله سره تعلق وي او د الله په احکاماتو باندې د عمل وي، دی به اله د الله تعالی احکاماتو د هغې تابعداري کولی شي. په دې آیت کریمه کې انبیاء کرامو ته الله تعالی یو خاص خطاب کړی دی، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. اے انبیاء کرامو، اے رسولانو، اے پیغمبرانو، کلو من الطیبات، تاسو د پاکو سیزونو نه خوراک کوئ، تاسو د حلالو سیزونو نه خوراک کوئ، د حرامو نه ځان بچ کوئ. او دویم حکم الله تعالی کوي واعملوا صالحا، نیک عمل وکئ. دا دوه حکمونه په یو ځای کې چې الله تعالی بیان کړي دي، نو د دې یو خاص مقصد دی. دوه حکمونه په یو ځای کې چې الله تعالی بیانوي، په هغې کې یو خاص حکمت پروت وي.
باغې کې یو پټه خبره پرته وي نو پیغمبرانو ته په دې آیت کریمه کې دوه حکمونه الله تعالی کړي دي یو دا چې حلال خوراک کوئ او بل دا چې عمل صالح کوئ د دې نه دا خبره معلومه شوه چې یو کس هغه عمل صالح کول غواړي هغه نیک عمل کول غواړي هغه ځان نیک جوړول غواړي د هغه دپاره دا خبره لازمي ده چې د خېټې ته کوم خوراک ځي چې هغه حلال وي دی په حلالو باندې د حلالو خوراک کوي په حلالو پیسو باندې ژوند تیروي هله به دی نیک جوړیږي هله دی نیک عمل کولی شي که یو کس هغه چې په کوم څیز باندې دی ژوند تیروي په کومو پیسو باندې دی ژوند تیروي کوم خوراک دی کوي هغه حرام وي هغه په ناجایزه طریقه باندې دا حاصل کړی دا سړی د نیک نشي جوړېدی دا د عامل صالح نشي جوړېدی نیک عمل نشي کولی په دې وجه دوه حکمونه الله تعالی یو ځای بیان کړل یا ایها الرسل ای انبیاء کرامو رسولانو پیغمبرانو کلوا من الطیبات تاسو حلال خوراک کوئ واعملوا صالحا او نیک عمل کوئ په دې وجه علماء کرام فرمایي چې کله یو انسان هغه حلال خوراک کوي د هغه پیسې حلالې وي د هغه کاروبار حلال وي د هغه تجارت حلال وي نو هغه نه نیک اعمال په خپله باندې کېږي د طبیعت الله تعالی داسې جوړ کړي چې نیکو عملونو طرف ته اعمال صالحو طرف ته دی متوجه شي او علماء کرام فرمایي که یو کس داسې دی چې د هغه پیسې حلالې نه دي حرامي پیسې دي هغه چې کوم کاروبار او تجارت کوي نو هغه حلال نه دی حرام دی نو علماء کرام فرمایي د ده د لاسو نه بیا نیک کار کیږي نه د ده نه غلطۍ کیږي د ده نه ګناهونه کیږي دی هر ټیم د الله په ګناهونو کې اخته وي وجه صرف دا وي چې دی کوم څیز استعمالوي کوم خوراک کوي کوم ځای کې دی پاتې کیږي هغه حلال نه دی حرام دی په دې وجه انبیاء کرامو ته حکم کوي الله تعالی چې تاسو خو ما پیدا کړی یې د عمل صالح دپاره تاسو خو به نیک عمل کوئ خو د نیک عمل دپاره شرط دا دی چې حلال خوراک کوئ کلوا من الطیبات که تاسو د حرامو یو ذره مخ خپلې خېټې ته واچوله نو تاسو بیا عمل صالح نشئ کولی تاسو بیا زما د دین تبلیغ نشئ کولی نو په دې وجه علماء کرام فرمایي چې د انسان په عمل کې او د انسان په کردار کې د هغه د پیسو د هغه د رزق ډېر لوی دخل دی چې د چا رزق حلال وي د چا پیسې حلالې وي دی په نیغه لاره باندې رواني دی په سیده لاره باندې رواني دی نیک اعمال کوي د ده په زړه کې الله تعالی صحیح خیالات او تصورات راولي او چې کله یو کس د هغه پیسې حرامي د هغه رزق حرامي د حرامو شبهه پکې راله نو بیا دی په ګډو وړو لارو باندې سر شي د ده ذهن هغه ګناهونو ته متوجه شي په دې وجه علماء کرام یو واقعه بیانوي یو لوی امام تیر شوی دی امام شافعی رحمه الله د فقه یو ډیر لوی امام دی یو بل لوی امام دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې په هغه وخت کې په لویو بزرګانو کې به د هغه شمار کېدو یو ډیر لوی بزرګ به خلکو یادو چې چا به د یو ډیر لوی بزرګ تذکره کوله نو د امام احمد نوم به یې اخیسته امام احمد ابن حنبل رحمه الله یو ورځ امام احمد ابن حنبل رحمه الله ملمه شو د امام شافعي رحمه الله په کور کې او امام شافعي رحمه الله د مخکې نه خپلو بچو ته خپلو لوڼو ته د امام احمد ډیر زیات تعریفونه کړو دومره تعریفونه ورته کړو چې د امام شافعي رحمه الله د هغه لوڼو خیال دا و چې دا خو یو فرشته ده دا دومره ښه صفات خو په انسان کې نشي جمع کېدی دا خو یو فرشته ده دومره لوی صفتونه ورته کړي امام احمد رحمه الله داسې انسان دی چې هغه ټوله شپه خوب نه کوي امام احمد رحمه الله داسې یو انسان دی چې کله هغه یو خوراک ته کینی او په هغه خوراک کې د حرامو شبهی نو الله یې د هغې نه بچ کوي امام احمد رحمه الله هغه انسان دی چې دی ټوله شپه تهجد کوي دی ټوله شپه د قرآن ته ناست دي احادیثو ته ناست دي مسایل روباسي دومره لوی تعریفونه یې کړو نو د امام شافعي صاحب رحمه الله هغه لوڼه هغه ډېر زیاتې خوشحاله وي چې زمونږ په کور کې امام احمد رحمه الله هغه میلمه شوی دی مونږ به د هغه میلمستیا کوو امام احمد رحمه الله راغی د امام شافعي رحمه الله لوڼو د هغه دپاره ډېر تیاری کړی د خوراک هغه ټول خوراک امام شافعي صاحب رحمه الله راواغستو او امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته مخامخ کېښود او د دې نه مخکې امام شافعي رحمه الله خپل لوڼو ته دا خبره هم کړې وه وی امام احمد رحمه الله هغه خوراک ډېر زیات کم کوي ځکه هغه د شپې خوب نه کوي نو کوم یو کس چې خوراک ډېر کوي نو هغه له خوب ډېر راځي
امام احمد رحمه الله خوراک بالکل نه کوي، بالکل کم کوي. نو چې خوراک کم کوي نو هغه د شپې بیا خوب هم نه کوي. دا خبره ورته هم کړې وه. امام شافعي رحمه الله چې کله هغه خوراک ورته مخامخ کېښودو نو امام احمد رحمه الله په هغه شپه باندې ډېر زیات خوراک وکړو، ځان یې ډېر موړ کو او هغه ټول خوراک چې هغوی ورته حاضر کړی و هغه هر څه ختم کړل. چې کله روټۍ برابر شوه، خوراک ختم شو، امام شافعي رحمه الله هغه لوښي راواغستل او واپس خپل کور ته راړل. هغه لوڼو چې کله هغه لوښي وکتل چې هغه بالکل صفا شوي وو نو د خپل پلار نه یې تپوس وکړه چې بابا دا خو موږ ته ډېر صفت کړی چې امام احمد رحمه الله خو خوراک نه کوي او هغه خو هر څه ختم کړي دي، سې پرې نه ښودل. امام شافعي رحمه الله هم حیران شو چې د مخکې زمانې نه زما امام احمد سره تعلق دی، د سره ما سفرونو کې وخت تیر کړی دی، ما چېرته دی په ډېر خوراک باندې نه دی لیدلی او نن شپه د ډېر زیات خوراک وکړه چې د دې څه وجه ده. خو امام شافعي صاحب رحمه الله خبره ځان سره پټه وساتله. بله خبره یې لوڼو ته دا کړې وه، وی امام احمد رحمه الله نه تهجد چېرته نه قضا کېږي، چرته په عمر کې داسې یو شپه په ده باندې نه ده راغلې چې د تهجد نه کړي. نو لوڼو ته یې ووایي دته د تهجد اوبه د اودس دپاره د مخکې نه ورته تیارې کېدی، ځکه دی به د شپې راپاسي نو چې د اودس دپاره ورته د اوبو ضرورت چې اوبه ورته تیارې پرتي. هغه لوڼو هغوی ورته د اوبو دپاره هم انتظام وکړو، په یو لوټه کې ورته اوبه کېښودې. سحر چې کله امام شافعي صاحب رحمه الله راپاسېده نو هغه اوبه هم اکسې پرتي دي، چا استعمال کړي نه دي. نو د امام شافعي صاحب رحمه الله په ذهن کې دا سوال راغی چې د امام احمد نه خو چېرته په عمر کې تهجد نه دي قضا شوي او نن یې تهجد نه دي کړي، ځکه چې اوبه هم هغسې پرتي دي او داسې نه دی کړی. چې کله واپس دی روانېده د امام شافعي صاحب د کور نه نو هغه ترې نه یو تپوس وکړو، امام صاحب زه معذرت غواړم خو ستاسو باره کې زه یو څو تپوسونه کول غواړم. ما خو خپلو لوڼو ته ستاسو ډېر تعریف کړی، یو مې ورته دا تعریف کړی چې دی خوراک ډېر کم کوي او تاسو بېګا ډېر زیات خوراک وکړو. بله خبره مې ورته دا کړې وه چې د ده نه چېرته تهجد نه قضا کېږي او بېګا تاسو تهجد هم نه دي کړي، د دې څه وجه ده؟ امام احمد رحمه الله ورته وفرمایل چې زه تا ته حقیقت بیانوم. هغه حقیقت دا دی چې کله بېګا د شپې تا ما ته مخامخ روټۍ کېښوده نو په هغه روټۍ کې ما ته د الله تعالی د طرف نه نورانیت ښکارېدو، داسې حلال خوراک ما چېرته نو لیدلی. زه چې به چېرته هم لاړم د چا خوراک ته به زه کېناستم نو په هغې کې به د حرامو شبهه ما ته ښکارېده. ما له الله دا فراست را کړی دی چې ما ته مخامخ څوک خوراک کېږي نو ما ته پته لګي چې په دې کې د حرامو شبهه شته او که نه بالکل حلال دی. بېګا چې کله تا ما ته مخامخ روټۍ کېښوده نو هغه بالکل 100% حلاله وه، د حرامو ذره شبهه پکې هم نه وه او ما د اسمان د طرف نه یو نور کتو چې په هغه کم تالي کې تا ما ته خوراک ایښی و د هغې په منځ کې د اسمان نه نور راورېدو. نو ما دا مناسب ونه ګڼله چې داسې حلال خوراک به ما ته په عمر کې بیا میلاو نه شي. نو زه په ځان باندې نیم پوه شوی ما هغه ټول خوراک کړی دی، ځکه داسې حلال خوراک زه نشم پرېښودی. او بیا چې کله هغه حلال خوراک ما وکړو د هغې اثر دا و چې بېګا ټوله شپه ما خوب نه دی کړی، زه وده شوی نه یم، زه په کټ کې پروت وم خو زه بالکل ویښ وم. زما ذهن ته د قرآن کریم یو آیت راغی او ټوله شپه ما په هغې باندې سوچ کو. بېګا ټوله شپه د قرآن کریم د هغه یو آیت نه ما 100 مسلې راوباسلي دي. او سحر چې کله د تهجدو ټیم شو زه تهجدو له راپاڅېدم نو ما ته د اودس ضرورت نو، ځکه چې ما ټوله شپه خوب نه دی کړی. ما په هغه اودس باندې تهجد وکړل چې د ماسخوتن د مونځ دپاره ما کوم اودس کړی او په هغه اودس باندې ما د سحر لمونځ هم وکړو. امام شافعي رحمه الله واپس راغی کور ته او خپلو لوڼو ته یې کیسه بیان کړه چې تاسو ته ما د چا صفتونه کړي نو هغه صفتونه دروغ نه و. امام خو ما ته پوره حقیقت بیان کو چې ستاسو خوراک هغه ډېر زیات حلال و، نورانیت پرې راورېدو نو ما پکې ذره هم پرې نه ښودو. او د هغې اثر بیا دا و چې بېګا ټوله شپه د قرآن په یو آیت کې ما دومره سوچ وکړو چې ما ترې نه 100 مسلې راوباسلې، داسې مسلې چې د دې نه مخکې هغې ته زما ذهن نه وتلی. نو په دې وجه 2 حکمونه په دې قرآن کې الله تعالی یو ځای کړي دي. لومبنی حکم که تاسو نیک عمل کول غواړئ او دا غواړئ چې زمونږ د لاسو نه د نیک کارونه وشي، د هغې دپاره لازمي خبره دا ده چې تاسو خپل رزق خپلې پیسې هغه حلالې کوئ. که د حرامو ذره شبهه پکې هم راله نیک اعمال به کوئ خو څه فایده به نی، مزونه به کوئ خو څه فایده به نی. یو روایت پیغمبر علیه السلام نه نقل شوی دی په ډېرو سندونو سره. په هغه روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو حاجي
حج د پاره لاړ شي د پیسې ولګي ځکه د حج سفر هغه باندې ډېرې لوی پیسې لګي د ډېرې پیسې ولګي د خپل وطن نه روان شي سفرو کې بیت الله شریف ته مکه مکرمه ته لاړ شي هلته د آوازونه کوي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک چې یا الله زستا کور ته راغلم ستا په کور کې حاضر یم پیغمبر علیه السلام فرمایي کدا کوم مسلمان چې د حج د پاره تللی دی او په حلالو پیسو باندې تللی دی کومې پیسې چې د خرج کوي هغه حلالې وي نو هلته په بیت الله کې یوه فرشته الله مقرر کړې ده چې دی کله دا آواز کوي چې لبیک اللهم لبیک نو هغه فرشته ورله جواب ورکوي چې لبیک وسعدیک ته په خیر رالی د الله دې کور ته زادک حلال وراحلتک حلال ځکه په کومو پیسو چې ته راغلی نو هغه پیسې حلالې دي په کومه سورلۍ چې ته راغلی نو هغه سورلۍ هم حلاله ده حجک مبرور ستا د حج د الله په نسبت باندې قبول دی تا ته به د دې پوره ثواب میلاویږي دا د هغه انسان کیسه ده چې د چا پیسې حلالي د چا رزق حلالي بل طرف ته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی هغه په حرامو پیسو باندې حج ته تللی دی بیت الله ته تللی دی بیت الله داسې ځای دی چې هلته د چا آواز الله رد کوي نه هلته که د سلو کالو ګناهګار انسان الله ته یو ځل ووایي چې یا الله زما دا ټول ګناهونه معاف کړي په یوه خبره باندې الله تعالی هغه ټول ګناهونه معاف کوي بیت الله داسې یو ځای دی پیغمبر علیه السلام فرمایي بیت الله شریف سره خوا و شا کې دا علاقه داسې ده چې په دې کې یو دعا هم الله نه رد کوي د یو مسلمان د جبې نه چې یو دعا هم اوزي هغه رد کېږي نه او پیغمبر علیه السلام فرمایي یو کس یو مسلمان هغه په حرامو پیسو باندې حج لړ پیسې حرامې دي رزق حرام دی کم کاروبار او تجارت چې کوي هغه حرام دی دی چې کله لاړ شي د الله کور ته هلته دی آواز کوي لبیک اللهم لبیک د ده دپاره الله یو جدا فرشته مقرر کړې ده هغه ورله جواب ورکوي لا لبیک ولا سعدیک چې ستا د الله په دې کور کې نه حاضري قبوله ده او نه دلته کې په راتلو باندې تا ته څه ثواب میلاویږي ځکه چې ته په کومو پیسو باندې راغلی نو هغه پیسې حرامې دي ته په کومه سورلۍ باندې راغلی نو هغه سورلۍ حرامه ده په حرامو پیسو باندې تا اغستې ده ته د دې ځای نه واپس لاړ شه ته د الله د کور قابل نه ته واپس لاړ شه د چا نه چې د حق خوړلی دی هغوی ته هغه حق واپس کا د چا نه چې د پیسې قبضه کړي دي هغه پیسې ورته واپس کا د چا نه چې د ځمکه نیسلې ده هغه ځمکه ورته واپس کا لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک تر څو پورې چې د دې انسانانو حقوق دې نه دي واپس کړي د الله دې کور ته مه راځه د الله کور ته چې راځې نو صفا سوتره راشه په حلالو پیسو باندې راشه په حرامو پیسو راغلی د دې ځای نه واپس لاړ شه پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې انسان دپاره الله یو فرشته مقرر کړې ده دی که هلته ډېرې چغې ووایي لبیک اللهم لبیک هغه فرشته جواب ورکوي لا لبیک ولا سعدیک چې ځان مه ستړی کو دلته ستا عبادت قبول نه دی شیخ سعدي یو ډېر لوی امام تیر شوی دی د یو داسې کس په باره کې چې هغه کس د هغه رزق حرامي پیسې حرامي د هغه په باره کې یو شعر ویلی دی چې کله دکه مسلمان دی الله ته په سجده باندې پریوځي داسې مسلمان چې د هغه رزق حرامي دی په مونځ کې الله ته په سجده باندې پریوځي نو هغه وایي چې دا ځمکه ورته آواز کوي دا ځمکه ورته د لاندې نه آواز کوي چې ای د الله بنده سر دې اوچت که د دې سجدې څه فایده نشته اول د خپل رزق حلال که نو بیا راشه په ما باندې سجده ولګو بیا به د سجده قبول شي او شیخ سعدي رحمه الله فرمایي چې دکه مسلمان کله بیت الله ته لاړ شي مسلمانان چې کله لاړ شي د حج او د عمرې دپاره نو بیت الله شریف سره نږدې لاړ شي خپل بدن هغې سره ولګوي بیت الله شریف باندې لاس کیدي او په بیت الله شریف باندې چې کله د مسلمان لاس پروت وي او دی کومه دعا غواړي نو هغه دعا رد کیږي نه شیخ سعدي رحمه الله فرمایي چې دا مسلمان دی لاړ شي بیت الله ته په بیت الله باندې لاس کیدي نو بیت الله ورته آواز کوي چې زما نه لاس لرې که د دې لاس د کېښودو څه فایده نشته اول لاړ شه واپس خپلې پیسې حلالې که خپل رزق حلال که بیا راشه نو بیا به ستا دعا قبولی شي نو په دې وجه پیغمبرانو ته الله تعالی حکم کوي یا ایها الرسلو چې ای زما پیغمبرانو کلو من الطیبات حلال خوراک کوئ ځکه تاسو له ما یو ډېره لویه ذمهداري درکړې ده تاسو به خلکو ته تبلیغ کوئ تاسو به خلک ما طرف ته رابلئ که تاسو په حرامو کې اخته شئ نو تاسو به خلکو ته بیا زما خبره څنګه کوئ نو
نو د ټولو نه اول پیغمبرانو ته الله حکم کړی دی چې ای زما پیغمبرانو کلو من الطیبات د حلالو څیزونو نه خوراک وکئ د حلالو پیسو نه خوراک وکئ او دویم حکم ورته الله تعالی کوي واعملوا صالحا عمل صالح وکئ نو که ستاسو پیسې حلالې وي لږ عمل صالح هغه هم د الله په نیز باندې قبول دی او که پیسې حرامې وي نو انسان به ډېر ځان ستړی کي د قیامت په ورځ چې دی الله ته مخامخ ودرېږي دته خپله عملنامه میلاو شي دی به هغه عملنامه کولاو کي د به په ټول عمر کې لس حجونه کړي خو په هغې کې به یو حج هم ني دی به حیران چې زما هغه حجونه کم خوا لاړل د به ټول عمر پابندۍ سره مونځ کړی په هغه عملنامه کې به یو مونځ هم ني دی به حیران چې یا الله ما خو ټول عمر په عبادت کې تیر کړی د زما هغه عبادات چېرته لاړل د غیبو نه به آواز وشي چې ستا حرام مال هغه هر څه وخوړل هغه هر څه هلاک او تباه شو تا ډېر ځان ستړی کړی دی خو نن ورځ به تا ته څه فایده نه میلاویږي نو که چېرې یو مسلمان دا غواړي چې زما د نیک عمل د قیامت پر ورځ ما ته څه فایده میلاو شي نو د نیک عمل دپاره شرط دا دی چې د انسان خېټې ته که منوړی ځي چې هغه حلال وي یو روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي کله کله یو داسې انسان چې په هغه باندې ډېر مصیبتونه او تکلیفونه راغلي ډېر زیات تنګ شوی د خپل ژوند نه د هر چا نه ناامیده شوی دی الله ته ودرېږي الله ته چغې وایي یا ربي یا ربي یا الله زما دا دعا قبوله کړي خو دعا یې نه قبلیږي دی ډېرې چغې وایي خو دعا یې نه قبلیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي که دی تر قیامته پورې هم الله ته چغې وایي خو الله به دله جواب ورنه کړي وجه څه ده پیغمبر علیه السلام فرمایي مطعمه حرام ومشربه حرام دی چې کوم خوراک کوي هغه حرام دی دی چې کوم څښاک کوي نو هغه حرام دی وملبسه حرام کومې کپړې چې چولي دي هغه حرام دي فانا یستجاب له نو الله د ده دعا څنګه واوري الله خو دعا د هغه چا اوري چې یو سړی پاک وي صاف وي بلکل د هر قسمه ګندګۍ نه د ځان پاک کړی چې د ده روټۍ حرامه ده د ده څښاک حرام دی د ده کپړې په حرامو پیسو باندې راغلي دي وغذیه بالحرامې دی چې کور د خپلو بچو له کوم خوراک راړي هغه حرام دی پیغمبر علیه السلام فرمایي د صحابه کرامو نه تپوس کوي فانا یستجاب له چې د داسې انسان دعا به الله څنګه واوري نو که یو انسان یو مسلمان هغه دا غواړي چې زما اواز دی الله واوري زما په نیک عمل دی ما ته څه فایده او څه ثواب میلاو شي د هغې دپاره شرط دا د رزق حلال چې دی د خپل رزق هغه حلال کړي دی د خپلې پیسې هغه حلال کړي الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.